بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 25 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده او شپږمه رکوع به انشاءالله نن موږ وایو. نن به موږ 47 نمبر 40 او 48 آیات دا دوه آیاتونه به وایو. اول تلاوت کو او بیا به د هغې نه پس لفظي ترجمه او مختصر تفسیر وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل، يا مانا دا اے او بني دا ابن جمع دا ابن جمع دا او بنی مانا دا زامنو بچو او اسرائیل نو دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی. نو د دې معنا شو یا بنی اسرائیل مانا دا اے د یعقوب علیہ السلام بچو، اے د یعقوب علیہ السلام اولادا. یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام بچو، اے د یعقوب علیہ السلام اولادا. اذکرو دا د جمع صيغه د امر. تاسو یاد کئ دی بنی اسرائیل ته بار بار الله پاک اوس دا تکرار للتاکید، دا چې کله تکرار وشي نو دا د تاکید دپاره وي. نو دینه مخکې رکوع کې شروع کې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي اوف بعهدکم وایاي فرهبون. هغه او په دې رکوع نه په هغه رکوع کې صرف مختصر غونډه کې انعامات په ذکر شوي وو. اوس د دې نه به دا اوس چې کومه رکوع شروع شوه په دې کې به په بني اسرائیلو باندې چې کوم انعامات شوي وو الله پاک په هغې کوم حالات راوستي وو هغه ټول به پکې تفصیلي بیانېږي. نو مخکې رکوع کې اجمالي تذکره وه او دې رکوع کې به انشاءالله تفصیلي بحث وي، تفصیلي تذکره به وي د بني اسرائیلو. یا بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام اولادا، اے د یعقوب علیہ السلام بچو. اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی، لقب ٹھیک شو. لکه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب ابو القاسم، خپل نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی او ابو القاسم به ورته ویلو چې قاسم د نبی علیہ السلام د زوی نومو، نو ابو القاسم به ورته وی. نو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل نو اسرائیل چې دا ما تاسو ته مخکې دې تذکره کړې وه. اسرا معنا ده بنده او ایل معنا ده الله، د الله بنده. عربی کې وایي عبد الله یا صفوت الله، ٹھیک شو، د الله برگزیده بنده. نو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اے د یعقوب علیہ السلام اولاده. اذکرو تاسو یاد کئ. اذکر چې یو سړي ته وایي چې ته یاد کړه نو هغه ته به اذکر، او چې ډېرو ته وایي تاسو یاد کړئ نو هغې ته به اذکرو. تاسو ټول یاد کئ. د مدینې منورې کې چې کوم یهودیانو او د مدینې منورې نه اطرافو کې چې کوم یهودیانو هغې ته وایي چې تاسو یاد کئ. نعمت معنا جنس نعمت، ټول هغه نعمتونه التي یعنی زما هغه نعمتونه د نعمت ته وایي او د یا معنا ده زما نعمتي، زما نعمتونه، زما جنس نعمت، زما څومره نعمتونه چې هغه ټول یاد کړئ. التي هغه نعمتونه کم چې انعمتو ما کړي وو. انعمتو معنا ما انعام وکړو، ما انعام وکړو علیکم پتا سو باندې، اے علی آبائکم. علیکم معنا علی آبائکم، ستاسو په آبا او اجداد باندې، ستاسو په پلار نیکونو باندې چې ما کم انعامات کړي هغه یاد کړئ. نو په هغه انعاماتو کې د یهودو باندې انعامات سو د مدینې منورې یهودو ته الله پاک فرمایي چې ما په تاسو انعامونه وکړه، انعامات مې در باندې وکړه، خپل احسانات مې در باندې وکړه. نو هغه حالانکه په هغه یهودو باندې نه و خو د هغې په پلارانو نیکونو باندې الله پاک هغه انعامات کړي. نو هغه انعاماتو کې څه چې الله جل جلاله پکې پیغمبري م ورکړې وه، بلا
په زرګاو پیغمبران پکې الله پاک را لېږلي دي. بعض مفسرین لیکلي چې د ایوب علیه السلام نه والا د ایوب علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام نه یعقوب علیه السلام نه والا تر د عیسی علیه السلام پورې او یا زره پیغمبران پر بنی اسرائیلو کې الله را لېږلي دي. او بیا په هغې کې د هغې نیکان بندګان هم وو، د هغې پیروکار چې وو، د تابعدار بندګان د الله پاک د دې صحابه د پیغمبرانو چې به تابعداري کوله هغه کسان هم پکې وو. نو الله پاک ورته فرمایي بني اسرائیلو ته، بني اسرائیلو تاسو یاد کړئ نعمتي زما نعمتونه التي هغه نعمتونه کم چې انعمتم ما کړي و علیکم په تاسو باندې. نو مراد تی پلار نیکونه باندې احسانات دي. وانی او یقینا ما فضلتو فضیلت درکړو، فضیلت درکو کوم تاسو له، ما تاسو له فضیلت درکو، ما تاسو له یو لوی فضیلت درکو علی العالمین. عالمین دا د عالم جمع ده، د عالم جمع عالم یو جهان ته وي او عالمین معنا ټول جهانونه. نو مفسرین بیا وایي عالمی زمانهم دا غوی په زمانه کې چې څومره خلکو نو الله دې بنی اسرائیل له پکې فضیلت ورکړو، د دې اوچته مرتبه وا. په دې زمانه کې يهوديانو له الله پاک مرتبه نه ورکړي. ګوره قرآن پاک کې مخکې را روان دي ان شاء الله سلورم سپاره کې به تاسو به وایي نبی علیہ السلام دا امت چې کوم اخیری امت ته د نبی علیہ السلام دې ته الله پاک ورکړي کنتم خیر امه، دا بهترین او غوره امت ته. کنتم خیر امت اخرجت للناس، د خلکو ته د نفع رسولو لپاره را لېږلي شوي او راوښکلي شوي. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، تاسو به خلکو ته د ښې خبرو دعوت ورکوئ، د بدو خبرونو او بد کارونو نه به منع کوئ او په الله به ایمان لرئ. نو دا الله پاک دی امت چې دی که نه دی امت له الله فضیلت ورکړی دی. نو او الته بني اسرائیل ته وی وانی فضلتکم علی العالمین، ای عالمی زمانهم د اغوی په زمانه کې وا، د اغوی د يهودو په زمانه کې وا، یعنی چې اغوی پیغمبران پکم پکې وو، سونه پیغمبران چې پکې وو، یعنی یعقوب علیه السلام نو اخلا عیسی علیه السلام پورې سونه پیغمبران چې دي. نو بعض مفسرین او یا زره پیغمبران لیکلي. نو یو فضیلت خدا شو چې پاغي کې او یا زره پیغمبران را لېږلي. دویم فضیلت دا چې دغه مدینه منوره کم يهودو د دین چې کما مشرانو په هغه کې کم پیغمبران نو کنه، نو هغه د پیغمبرانو پیروکارو د هغه تابعدارو او علماو پکې صلحاو پکې متقیانو پکې الله پاک سره به څوک شریک نه جوړول. نو هغه ځکه ول الله فضیلت ورکړو علی العالمین په ټولو جهانونو باندې. نو د هغه زمانه د هغوی په زمانه کې د هغوی زمانه کې چې کم عالمونه په هغې باندې الله پاک فضیلت ورکړو. په دې زمانه کې نه مفسرین وایي او تفسیر جلالین هم لیکلی دي علی العالمین ای عالمی زمانهم، دا غوی په زمانه کې الله پاک په ټول زمانه کې الله فضیلت ورکړو په ټول جهانونو باندې دغه بنی اسرائیلو لا. نو اول نعمت خو په بنی اسرائیلو داو چې ای بنی اسرائیلو تاسو زما نعمتونه یاد کړئ. اول نعمت سو چې تاسو پلارانو نیکونو لا ما مرتبه ورکړو او فضیلت می ورلا ورکړو په ټول جهانونو باندې. ٹھیک شو؟ اوس ورته دویمه خبره کوي چې ګوره تاسو له خو ما کومه مقام او مرتبه درکړې وه، نو پکار دی چې تاسو محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او قرآن پاک باندې ایمان راوړئ او دا حق او سچ ومنئ. که چېرته تاسو داسې نه کوئ، که چېرته تاسو داسې محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړئ او قرآن پاک باندې ایمان نه راوړئ، نو واتقو، نو بیا تاسو ویریږئ. دا واتقو په اصل کې دی اتقو، چې یو سړي ته ته ویریږه نو هغه ته به اتقي اتقی معنا ته ویریږه. او چې ډیرو کسانو ته تاسو ویریږئ نو هغې ته به وایي اتقو تاسو ټول ویریږئ. اتقو خو چې کله د دې اتقو نه مخکې واو ولګي که نه نو د دې الف دا حرکت نه ویلی کېږي، دا بیا موږ وایو واتقو او تاسو ویریږئ او تاسو ویریږئ. که تاسو ګوره ما خو تاسو باندې ډېر نعمتونه کړي وو او نعمتونه مخکې را روان دي ښه، د فرعون نه نجات درله درکو، بیا دغه شانتې ورپسې دریای قلزم کې درله لارې درکړې، بیا په میدان تیح کې د باندې دغه وکړه وریځې راوستې هغې د باندې د هغې د وجې د باندې سوری وکړو، بیا ډېر نعمتونه در باندې وکړل. خو په هغې کې یو نعمت دا و چې انی فضلتکم ای فضلت آبائکم
آباءکم ما ستاسو پلار نیکونو باندې فضیلت کړو فضیلت مې ورکړو علی العالمین په ټول جهانونو باندې عالمی زمانه هم داغوی په زمانہ کې مې په ټول دنیا باندې فضیلت ورکړو په دې زمانہ کې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم د امت د ټولو افضل ترین امت ته د قران د نور آیاتونو نه دغه معلومیږي کنتم خیر امه اخرجت للناس کنتم خیر امه الله په قران کې فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم کنتم خیر امه استاد امت د ټولو افضل ترین امت ته او اخرجت للناس خلق ته د نفع رسول د پاره مې را لګلی دي تأمرون بالمعروف انا فدار چې دا خلق ته دعوت ورکړي تبلیغ به ورته کوي د خبرو حکم به ورته کوي وتنهون عن المنکر او د ګناهونو نه به منی کوي وتؤمنون بالله تعالی به ایمان لري نو دی وخت کې دا امت د محمد صلی الله علیه وسلم افضل ترین امت ته د دینه اعلی امت بل الله پاک نه پیدا کړي ځکه چې عیسی علی السلام به الله ته سوال کولو الله پاک به ورته فرمایل چې اے عیسی زبستانه پس یو پیغمبر را لګم چې داغه نوم به وي احمد صلی الله علیه وسلم او غلب امت داسې امت ورکوم چې د هغه امت به ډېر لوی مقام او مرتبه وي نو هغه پیغمبرانو به وي یا الله دا امت مال راکا عیسی علیہ السلام الله نه سوال کړو موسی علیہ السلام الله نه سوال کړو یا الله دا امت مال را نو الله پاک ورته فرمایل نه دا زما د احمد صلی الله علیه وسلم امت دی نو یا الله که زما دا امت مال نه راکې نو ما دی امت کې پیدا کا دومره خواهش به کولو و چې د محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې بیا مام پیدا کا موسی علیہ السلام هم دا سوال کړی عیسی علیہ السلام هم دا سوال کړی نو بیا ورته الله پاک دی يهوديانو ته وای اے يهوديانو ما د باندې انعامات کړی دي که هغه انعامات په ټول جهانونو ما تاسو د ابا او اجدادو په زمانہ کې ما اغویله په ټول جهان باندې فضیلت ورکړو مرتبه او مقام او جاه مرتبه مې ورکړی و نو تاسو وګورئ ما مرتبه درکړی وي فضیلتونه مې درکړیو په کار دی چې تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ او قرآن پاک زما اخیری کتاب ومنئ په قرآن ایمان راوړئ نو که چېرته تاسو داسې نه کوئ که نه نو واتقو او تاسو ویریږئ نو بیا تاسو ویریږئ یوما عظیما دا تنوین چې پر یومن باندې دی نو ما ورته بره لیکلي التنوین للتعظیم التنوین للتعظیم دا د تعظیم د پاره د عظمت د پاره تنوین دی د دې معنی ده چې یو عظیم ورځ نه ویریږئ توتقو نو تاسو ویریږئ یومن د داسې عظیم او لوی ورځ نه د قیامت ورځ مراد دی چې په هغه ورځ باندې قرآن کې راځي وایي چې په هغه ورځ باندې ماشومان چې دي که نه کم واړه ماشومان نو دوی به بوډاګان شي ٹھیک شو نو دومره سخترین ورځ به وي د هغه ورځې د شدت د وجې نه به دا ماشومان به بوډاګان شي نو واتقو او تاسو ویریږئ یوما عظیما داسې عظیم شان ورځ نه د قیامت د ورځې نه ویریږئ لا تجزي چې هېڅ بدله به نه ورکوي هېڅ به په کار نه راځي نفس حسنه یو نیک کس یو نیک سړی به د چا اس په کار نه راځي عن نفس د یو بد سړي لا تجزي نفس لا تجزي ګورئ دا لا تجزي چې را کنه دې ته موږ وایو دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده غایب ٹھیک شو او دا نفس مؤنث دی کنه مؤنث دې ته موږ وایو مؤنث سماعي دا مؤنث سماعي دی نو ځکه دی چې کله یو اسم دغه وي مؤنث سماعي وي یا عام مؤنث وي مؤنث لفظي وغیره وي نو د هغې دپاره به بیا دا واحد مؤنث صیغه راوړي واحد مؤنث غایب صیغه راوړلی کېږي نو لا تجزي معنی ده څه به په کار نه راځي یا اس بدله به نه ورکوي نفس یو نفس حسنه یو نیک انسان به بالکل په کار نه راځي عن نفس د یو بد انسان د قیامت په ورځ به یو نیک انسان د یو بد انسان په کار نشي راتلی لکه ګورئ لکه نوح علیه السلام چې دی که نه نوح علیه السلام هغه د الله پیغمبر یو نیک بنده و د الله پاک خو هغه به د خپل زویم سفارش نشي کولی ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی خلیل خو هغه به هم د خپل پلار سفارش نشي کولی نه به شي کولی ټیک شوه نو دقه وایي چې لا تجزي نفس یو ښه نفس یو ښه کس یو بزرگ کس یو نیک کس یو پیغمبر کس هغه به عن نفس د یو بل نفس سیئه د ګناهګار انسان په کار نشي راتلی یعنی مطلب دا دی چې دا نیک کس چې دی که نه نو دا به د بد کس په کار نشي راتلی
ٹھیک شو د نیک کس نیکی به د هغه په کار راځي د د نیکی د بل چا په کار باندې نشي راتلی شیئا معنا دا ذره برابرم یا پس سیس کې به په کار نه راځي نیک انسان به د بد انسان ذره برابرم په کار نه راځي د قیامت په ورځ باندې ٹھیک شو ولا يقبل او نه به قبلول شي ولا يقبل او نه به قبلول شي منها من نفس سيئه د دې بد منها معنا من نفس سيئه د نفس سیئه نه یعنی د بد انسان نه د بد کردار انسان نه به هیڅ څیز هم نه قبلولی شي په هغه ورځ باندې شفاعت څه سفارش پې نه قبلیږي ټیک شو چې لکه څوک ورله راشي او د دغه بدکار انسان سفارش کوي نو الله به د دا سفارش نه قبلوي ولا یؤخذ او نه به اخیستلی کېږي یقبلو چې دی که نه یقبلو نو دام د مجهول صیغه ده نه به قبلولی شي منها د دغې نفس سیئه نه د دې بد کس نه د بدکار انسان نه شفاعت څه سفارش پتې نه قبلولی شي ولا یؤخذ او نه به اخیستلی کېږي نو دې ته مونږ وایو فعل مجهول دې ته مضارع مجهول مونږ وایو مضارع مجهول او دا یقبلون مضارع مجهول ده مجهول ٹھیک شو نو ولا يقبل او نه به قبلول شي منها د دغه نفس سیئه د دغه بدکار انسان نه شفاعت سفارش ولا يؤخذ او نه به اخیستلی کېږي نه به اخیستلی شي منها د دغه نفس سیئه منها من نفس سیئه د دغه نفس سیئه نه اخیستلی کېږي عدل څه معاوضه څه بدله چې لکه قیامت په ورځ به د بدکار انسان الله پاک په دربار کې څه سفارش وکړي نو دا سفارش پې هم نه قبلیږي یا به څه فدیه ورکړي څه معاوضه به ورکړي د خپل ګناهونو نو هغه به هم نه قبلیږي ولا هم او نه به د دغه بدکارو خلکو ینصرون څه مدد کولی شي نو دا ینصرون هم دا فعل مجهول صیغه ده فعل مضارع مجهول صیغه ده ینصرون معنا مدد په نشي کېدی ٹھیک شو مدد به نشي کېدلی د کم کس دا چې کوم نفس سیئه دی نو مطلب دا دی چې کم الله پاک ورته فرمایي چې تاسو ګورئ د داسې عظیمې ورځې نه ویاړئ په کومه عظیمه ورځ باندې به چې یو نیک کس د یو بد کس په کار نشي راتلی هیڅ پې په کار نشي راتلی او نه به د دغې بد کس نه د دغه بدکاره کس نه د دې بدکاره کس سفارش قبلولی شي د دغه بدکاره کس چې که څوک سفارشي رامولي نو د هغه سفارش په هم نه قبلیږي ولا یؤخذ منها او نه به د دغې بدکاره کس نه څه معاوضه څه فدیه څه سفارش اخیستلی کېږي لکه مثلا رشوت وغیره ټیک شوه چې نن سبا څوک په جیل تاڼه کې ګیر شي رشوت ورکړي ځان پرې راخلاص کړي نو قیامت په ورځ باندې دقه هم نشي کېدی ولا هم ينصرون او نه به د دوی څوک مدد کولی شي نو دغه یهودیانو ته وایي چې ګوره سخترین ورځ را روانه ده په هغه ورځ به دغه د بني اسرائیل د یهودیانو به څه وي نحن ابناء الله واحباؤه نحن ابناء الله واحباؤه مونږ چې هر څومره ګناهونه کوو وایي مونږ د الله بچي یو نعوذ بالله او وایي مونږ د الله نیازبین یو نیازبین نو وایي زمونږ مشران د الله نیازبین و د الله بچي یو نو وایي زمونږ مشران به زمونږ په کار راځي نو الله پاک ورته فرمایي چې ګورئ نفس یا واتقوا یوما داسې عظیمه ورځ نه ویرېږئ لا تجزي نفس عن نفس چې یو نیک انسان به د یو بد انسان په کار نشي راتلی شیئا هیڅ سیسکم یعنی ذره برابر به په کار نه راځي دا ستا که پلاران نیکونه پیغمبرانو یا په پلاران نیکونو کې عالمانو او برحق او هغې ته پته وه که زموږ په زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي نو موږ به په ایمان راوړو په قرآن باندې به ایمان راوړو نو هغه برحقه خلک وو هغه نیکان او بزرګان خلک وو خو یاد وساتئ ګورئ هغه بزرګان او هغه نیکان او هغه پیغمبران ستا سفارش د قیامت په ورځ نشي کولی چې ته بدکاریانې کې او ته په قرآن ایمان نه راوړې ته په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړې نو ګورئ هغه پیغمبران هم بیا تا د دغې نه نشي بچ کولی ستا سفارش بیا نشي کولی او دا سفارش دا ګورئ هر چاته دا ډیګري الله نه ورکوي د سفارش دا محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا د سفارش دا دغه به ورکوي مرتبه به ورکوي او بل قرآن کې الله پاک فرمایي وایي د آیات الکرسی کې دی شفاعت چې الله الا باذنه شفاعت الله چالم نه ورکوي
سفارش دا مرتبه به الله چاله نه ورکوي الا باذنه مگر چاته چې الله وغواړي چاته چې الله د سفارش اجازت ورکړي نو هغه کس به سفارش کولی شي که چاله الله مرتبه او دا اجازت نه ورکړي نو هغه کس سفارش نشي کولی نو دلته کې ورته وایي واتقوا او تاسو ویریږئ یوما عظیما داسې عظیم ورځ نه د قیامت د سخترین او عظیم او غټ ورځ نه چې لا تجزي نفس یو ښه کسبه هیڅ په کار نشي راتلی عن نفس د یو بد کس په کار به نشي راتلی شیئا په څه څیز کې یا ذره برابر به په کار نشي راتلی د قیامت په سخته ورځ باندې ولا یقبل او نه به قبلولی شي منها د دغې نفس سیئه نه د دغې بدکار کس نه شفاعت سفارش د دې بدکار کس دپاره که څوک سفارشي راشي نو د هغه سفارش به هم نه قبلولی کېږي ولا یؤخذ منها او نه به اخیستلی کېږي منها د دغې بدکار انسان نه عدل څه معاوضه یا څه فدیه چې یاره دا پې معاف کړی شي دغه به هم نه کېږي ولا هم ینصرون او نه به د هغې څوک مدد کولی شي نو دا ورته الله پاک یو تنبیه ورکړه یو وارننګ یې ورله ورکړو یو دغه ورته یو یره ورله ورکړه چې ګوره که تاسو وایئ چې یاره مونږ نحن ابناء الله و احباؤ مونږ د الله بچي یو د الله نیازبین یو نو مونږ به الله پاک وبخي نو دا هېڅکله هم نشي کېدی او قرآن کې الله پاک فرمایي دا قرآن پاک کې وایي چې دوی به وایي دغه چې دي دا یهودیان نو دوی وایي چې یاره مونږ یو څو ورځې به په جهنم کې اوسو خو واپس به م الله وباسي نو داسې هېڅکله هم نشي کېدی نو دغه زمونږ تفسیر هم ورسره او لفظي ترجمه هم وه اوس یو ځل بیا لفظي ترجمه وایو نو دغه بیا ځان سره یادوئ یا بني اسرائیل ای د اسرائیل بچو ای د یعقوب علیه السلام بچو دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی نو موږ به ووایو ای د یعقوب علیه السلام بچو نو د یا معنی مونږ وکړه ای او بیا مې د اسرائیل معنی وکړه یعقوب علیه السلام او بني معنی مو وکړه بچو نو ای د یعقوب علیه السلام بچو اذکرو تاسو یاد کئ نعمتي زما نعمت جنس نعمت ټول نعمتونه یادوي التي کم نعمت چې انعمتو ما کړی وو انعمتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده انعمتو ما کړی وو علیکم ای علی آبائکم پتاسو باندې یعنی ستاسو آبا او اجداد باندې ستاسو پلارانو نیکونو باندې وانی او یقینا ما یا بشک ما فضلتو فضیلت درکړو فضلتکم ما تاسو له فضیلت درکو اے فضلتو آبائکم ساسو آبا او اجداد لما فضیلت ورکو علی العالمین پټول جهانونو باندې اے عالمی زمانهم دا غوی په زمانہ کې می پټول جهانونو باندې فضیلت ورکو دې زمانہ کې محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک فضیلت ورکړي او د دې امت مقابله یو امت هم نشي کولای واتقوا او تاسو یریږئ یوما عظیما د داسې عظیم ورځ نه د قیامت د ورځ نه لا تجزي نفس چې هیڅ یو نیک کس په کار نه راځي عن نفس د یو بل بدکار کس شیئا ذره برابرم چې یو ښه کس د یو بد کس ذره برابرم په کار نه راځي ولا یقبلو او نه به قبلولی شي منها د دغې بدکار انسان نه د نفس سیئه نه من سره چې کوم دا ها ضمیر دی نو دا دی دویم نفس تا دی نفس سیئه ته راجع دی منها ای د دغې نفس سیئه نه شفاعت سفارش ولا یؤخذ او نه به اخیستلی شي منها د دغې نفس سیئه نه د منها سره چې کوم دا ها دی نو دا د نفس سیئه ته راجع دی منها د دغې نفس سیئه نه عدل څه معاوضه څه بدله سفیدیا ولا هم او نبا د هغوی ینصرون سمدد کولی شي نو دا زمونږ د نن ورځې درسو لفظي ترجمه مو کړه ورسره مختصر تفسیر مو کو ورسره تلاوت مو کو نو دا زمونږ د نن ورځې درسو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام